چې مې سل ځله ژوندون وي زه به سل ځله پښتون یم. ماشاءالله د پښتو کوم روایات چې دي حجره ایډیشن باندې یو شارټ غونډه کې پروګرام چې د پښتنو روایات دي حجره او د هغې روایت برقرار ساتي. دا مشران چې څنګه راغلي دي او حجره د پښتنو روایت په مشرانو باندې خوند کوي. نو زمونږ مشر انجن صاحب سینیر صحابي هغې دلته کې تشریف راوړی دی. نو چې کوم حجره ایډیشن دی بار دنیا ته موږ ښایو چې کوم د پښتنو روایات دي هغه برقرار ساتي. نو په هغې باندې یو دوه خبرې موږ هغې ته عرض کوو چې حجره ایډیشن باندې خپل خیالات او تاثرات موږ سره شیر کړي. انتهایی زه آیات له ته مې ووایم زه خپل کور ته راغلی یم جي چې زه څومره ووایم جي تقریبا د کراچۍ نه جي شروع شوي سند کراچۍ اندروني سند پنجاب بلوچستان پښتونخوا صرف وزیرستان د حالاتو د خرابېدو په وجه باندې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پاتې دی. خو زه بیا ملکي آباد ته چې کوم دا مشران دي دا ګلونه مشران چې ناست دي او دا نوجوانان چې دي نو دا د دې حجرې ښکلا ده. یو لوی تاریخ دی. عبدالله ته ما ووایي چې یو منټ به زه خبره کوم جي یو لوی تاریخ دی. خو زه وایم جي په دنیا کې چې څنګه عزیز مانیروال وایي چې که د غر دي که د سمې دي ټول پښتانه ښکلي دي خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي. انتهایی د خوشحالۍ او انتهایی د ټوله دنیا موږ ویني چې ملکي آباد چې زه د دې شملې ته د دې عزت ته زه سلام پیش کوم دې پښتني ښارې ته دې ښکلي ښارې ته چې داسې ښکلي خلک چې دې ښارې هغه ښکلي خلک پیدا کړي دي چې نن اوس ما بیا وي د شاه صاحب د حجره کې ما ووي او عبدالله سره خبرې مې کولې ما بیا نه وایم تاسو به وایئ چې بهي دا ملکي آباد یې د نظره کړو. الله رب العالمین دې کي چې ملکي آباد دا مثالي اتفاق اتحاد دارالولي د دې حجرې په ذریعه باندې چې د حجرې یو لوی تاریخ دی 6000 سال تاریخ دی. الله رب العالمین دې کي چې دا دغه شان تر و تازه او چې کله یو موقع راغلی ده د خوشحالۍ موقع راغلی ده اختر راغلی دی هغه موږ لیدلی دی او موږ د خپل کلي د مانیرای په ځای زه ملکي آباد ته راغلیم ځکه چې دا عملي خلک دي. دې نرتوب ته دې بادرای ته دې ښکلا ته خو دغه وامه چې خدای پاکه دغه شان ښکلي پروګرامونه دغه شان حجرې دغه شان بادري دغه شان رورولي دغه شان اتفاق اتحاد یووالی د غم په لویه دشته کې ازغي د تمنا هر ګام به مې په پښو کې ماتېدل په مخه تلم. الله رب العالمین دې کي چې د دې په ذریعه باندې او موږ د ټولو دنیا پښتنو بچو ته وایو دا چې کوم حالات دي کړکېجن حالات دي سخت حالات دي په دې کې موږ اپیل کوو استدعا کوو درخواست کوو او جولای غواړو او جرګه کیږو چې د پښتون کام او د پښتون بچی دي هغه دې په اتفاق سره په اتحاد سره په یووالي سره ګامونه والي چې زمونږ دا سیمه دا پښتنه سیمه زمونږ د عمل د تعمیر ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لاره باندې روان شي. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنے پیش کی ابھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. په دې دعا سره چې الله رب العالمین د ټولو پښتنو د ټولو مسلمانانو د ټولو پښتنو او په خصوصي توګه باندې د صوابۍ او په ډیره خصوصي توګه باندې د دې د ګلونو د دې د سپرلو ماښام نوم ولا زکدم او د دې د ګلونو کلی د دې خوشبویو کلی د مزیدار کلی د دې تاریخي کلی دا تازگی همیشه الله رب العالمین دی همیشه آباد لري او الله رب العالمین دی د ټولو جولای د خوشحالو د ګلونو نه ډکې کي. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ یو جان مننه جي. تھینک یو. याद रहे